अस्सलाम वालेकुम دا ستاسو الګوریتم دی ټیک شو اکچولی الګوریتم کې زموږ سره سورس کوډ ته ویلی شي او الګوریتم کې زموږ سره فنکشن وي کیورډز وي او لاجیک وي هغه لاجیک مونږه ډیفرنٹ فارمولیز سره ایکسپلین کړي یا ایکسپلین کړي یا هغه مونږ منشن کړي دي او هغه اکارډینګ ټو د سرکټری ډایګرام دی صحیح ستاسو سره څنګه چې سرکټ ډایګرام دی هغې کې موږ سره already mention دي پن کنفیګریشنز ټیک شو نو د دې نه اول زه لایبرریز چې کوم دي هغه ایکسپلین کوم نور سمپل کوډ دی هغه تاسو نور پوهیږئ تاسو already سی لنګویج کې ویلي دي سی پلس پلس کې ویلي دي جاوا کې ویلي دي ټیک شو صحیح ده already تاسو ته هغه ټیچ آوټ شوي دي دلته کې زموږ سره هیش ډیفاین دی ټیک شو هیش ډیفاین موږ سره فار یوز کوو اکچولی زموږ سره مخکې څنګه چې تاسو سی پلس کې کوډینګ کاوه سی پلس پلس کې یا جاوا کې هلته به موږ سره هیش انکلود سټوډیو ډاټ ایچ او هیش ډیفاین اکچولی دا دته ویلی شي ډایرکټریز هغه شی دی کوم چې زموږ سره لایبرری کې الریډي ډیفاین شوي مطلب چې دا موږ سره دا فنکشن چې کوم دي دا لایبرریز کوم چې لایبرریز دي د اړینو اړیږي کې هغه کې ماته دا شي مخکې نه ډیفاین شوي وي ډایرکټریز دي یو ډایرکشن هغې ته ورکوي او دا زما سره هغه فایل ته ځي ټیک شو صحیح رقم چې ما دا منشن کړی دی اوس ډیفاین دا کیپیسټر پن F5 اکچولی زما سره کیپیسټر پن F5 ما دا ډیفاین کو ټیک شو صحیح ده او دا زما سره انالاګ پن دی 5 نمبر پن ټیک شو او دا ما یوز کړی ایز ا انپوټ یوز کړی ټیک شو مخکې را رواني به وروستو ډیفاین بز 9 اکچولی ډیفاین بز 9 چې کوم دی زما سره ډیجیټل پن دی دا ډیجیټل پن دی او هغې سره بزر کنیکټ دی او دا ایز آوټپوټ ما سره کار ورکوي by defined pulse and pulse pen A4 او دا pulse pen چې کوم دی actually زما څخه کوم pulses produce شي through Arduino oscillator یا through coding هغه pulses چې کوم جنریټ کیږي هغه پن نمبر 4 باندې دخ کیږي او دا انالاګ ویلیو مالا آوټپوټ راکوي ټیک شو دا پلس کنټینیوس دی ساين ویو ماته راکوي ځکه دا زما سره څه شی دی انالاګ پن نمبر 4 باندې ما اخیستی دی ټیک شو نوڈ سرکٹ ڈیجیٹل ہے سی by defined LED 10 اوس ډیجیټل سایت تا ډیجیټل پن چې کوم دی LED 10 نمبر پن چې کوم دی ډیجیټل هغه سره ما LED کنیکټ کړی دی دین علاوه دا ما چې کوم ځینې شیونه الریډي ایکسپلین شوي دي کې اوس زه راځم any question تاسو باندې داسې کېدلی شي چې دا ما لانګ یوز کړل لانګ سم ایکسپیکټ از اکول ساين 0 دې کې ما سره لانګ actually لانګ داسې شي 4 ولندې انټیجر ولندې لانګ ولندې دا actually مونږه لانګ یوز کوو سی لپاره یوز کوو ډیټا ټایپ دی او دا سٹور کوي سنگل 64 بیٹ زما سره سٹور کوي ټیک شو صحیح ده actually دا زما 64 بیٹ ساين انټیجر دی لانګ ټیک شو اوس د دې نه علاوه زما سره لانګ ډیفرنس مطلب دا چې ډیفرنس ما ولې کریټ کړی دی سم اینڈ ایوریج سم اکچولی موږ دلته کې لانګ اګنور ایوریج سم دا موږ ولې کریټ کړی دي سم ایکسپیکټ دلته موږ چې کوم زمونږ سره کوم ایرر راځي دا غي ایوریج واخلو او یا هغه الریډي موږ انیشیټ کو 0 اساین کو ټیک شو هغه اګنور کول لپاره اوس مین باډي ته ضرورت هم د کوډینګ اکچولی کله چې مین باډي کوډینګ شروع کیږي هغه زما سره ډایرکټری شو او زما سره فنکشن ډیفاین شو دین لاندې به راځم وایډ سیټ اپ دا وایډ سیټ اپ موږ کله یوز کوو چې شیر لپاره یوز کوو function that create at the top of each program body کله زما سره فنکشن کریټ کیږي
مطلب دا دی چې باډي چې کوم لاجیکل زما سره کوډینګ شروع کیږي کوم مین باډي دی دغه نه مخکې موږ دا وایډ سیټ اپ لګو او دا زما سره د ټاپ اپ د کوډینګ باډي برابر موږ لګو. دا زما سره په کوم کرلی بریکټ کې به دا موږ سره ریپرزینټ وي او دا اکچولی دې سره لپاره رن ون ټایم کوډ مطلب دا چې دا زما سره کوم کوډ د دې نه لاندې زه وکړم چې دا زما سره ون ټایم رن شي بار بار نه ایکزیکیوټ کیږي ٹھیک شو. هغه نه بعد به لوپ راځي لوپ کې بار بار کوو خو دا اورال کوډ چې کوم دی زما سره دی ون ټایم آوټپوټ راشي داسې. بیا دې نه بعد موږ پن موډ موږ ولې یوز کوو څه شي لپاره یوز کوو کنفیګر ا سپیسیفیک پن ټول behavior as either input or output مطلب دا پن موډ چې کوم دی دا موږ څه شي لپاره یوز کوو چې آیا دا زما سره کوم پن چې کوم دی کو ډیجیټل دی کو انالاګ دی دا زما سره انپوټ او آوټپوټ ډیفاین کوي. ډیجیټل رائټ به موږ سره لپاره یوز کوو ډیجیټل رائټ موږ د های او لو لپاره یوز کوو مطلب 0 او 1 لپاره ٹھیک شو. بالکل نور سمپل لاسه دی ما څنګه مخکې وی چې دلته زموږ سره پلس ان دی پلس ان لو دی ٹھیک شو. مطلب دا دی چې زما سره دا سو کی یا پلس ان چې کوم دی پلس ان دا های دی دا زما سره لو ان های 1 0 پام کې مطلب دا دی زما سره هغه ساين ویو کریټ کی پلسز پروډوس کی. به پن موډ کیپیسیټر پی پن انپوټ مطلب ما مخکې نه ویلو چې دا زما سره انپوټ مطلب دا دی چې دې سره ما ټرانسمیټر او ریسیور چې کوم دی هغه دې سره کنیکټ دی ٹھیک شو. دې سره ټرانسمیټر او ریسیور کایل کنیکټ دی. پن موډ بس آوټپوټ مخکې نه ما ویل چې دا بس چې کوم دی زموږ سره پن نمبر 9 دا آوټپوټ لپاره یوز کیږي. پن موډ LED آوټپوټ 9 چې کوم دی دا د آوټپوټ لپاره LED لپاره یوز کیږي. به وایډ لوپ دی موږ سره وایډ لوپ دلته ایکچولی دا موږ یوز کوو زما سره باندې یو لوپ دی ټیک شو. یو ویلیو موږ مطلب مخکې ډیفاین کول غواړو یا هغه موږ اډرس کول غواړو زما سره یو فنکشن هلته هغه ټرو شي نو مخکې لوپ لاړ شي کو ټرو نشي دوباره بیرته لوپ ما سره شي ریکریټ شي. دې نه علاوه بالکل سیم هغه شیزونه بیرته ریپیټ شوي دي تاسو به وګورئ ټیک ده بالکل سیمپل لاجیک دی دې کې څه نشته خاص تاسې خو سیمپل دغه مین شیزونه کوم چې هغه تاسو ته ما ایکسپلین کړو چې تاسو پوه شئ ټیک شو. ایکچولی په دې کې زموږ څه بل چیز دی دا بس پیریډ چې کوم دی دا بس پیریډ ایکچولی ما 1,18,000 د ارزونه تشریح ورکوله زما سره د بزر چې کوم دی هغه کوم ټایم دی هغه زما سره مطلب داسې کیږي ټون په دې چینج کیږي ټیک شو. ټایم ډیلی دی بس ټیک شو هغه دی نور بالکل سمپل لغه دی ان شاء الله څه خاص تاسو نه تاسو لاجیکل ایکسپلین کوئ او امید ده چې تاسو دا شو شي مور اینڈ مور کنسنټریشن به تاسو په هارډویر باندې ورکوئ چې هارډویر تاسو په ریپرزینټ کړئ یا الګوریتم جست تاسو د هغه د پریزنټیشن کې سلایډز کوډ سورس ایکچولی دا خو څوک داسې پریزنټیشن کې نه ده کې خیر بهرحال تاسو سرکټي ډایګرام دا کوي او کوډ یور چوایس تاسو ورکوئ نو ورکوئ پریزنټیشن کې صحیح په تاسو سرکټ ډایګرام کې تاسو اډینو انور چې کوم ما بلاک ډایګرام د سند کړی دی هغه تاسو پریزنټ کړئ ٹھیک شو. اوکې الله حافظ.